بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه یم ستاسو کوربه افتخار احمد د چمکني ټي وي ته تاسو ته په خدمت کې حاضر. ګرانو مینوالو، نن چې موږ سره کوم مېلمانه دي هغه د عوامي نېشنل پارټۍ د چمکني ون د جنرال سیټ دپاره نامزد امیدوار حاجي خیال محمد صاحب او د مزدور کسان دپاره میا حمید الله صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجي صاحب، الیکشن ته ولاړ یې، تیاران مو څنګه روانې دي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو اوس تاسو د چمکني ټي وي افتخار به ډېره شکریه درکوم چې دومره ټایم هم راکړو موږ ته راغلی او د موږ نه معلومات او هلک فیصله تیاران یې ښه صحیح روانې دي. زموږ سره د خپلې پارټۍ د خپلو مشرانو خاص کر ثاقب الله خان چمکني د نور د ټولو برګرو یارانو ته خو په سخته راسه ولاړ دي او هغه دي زموږ هلې ځلې ښه صحیح روانې دي، سرګرمیانې روانې دي، ښه مزېدارې روانې دي. هلک فیصله. حمید الله صاحب، تاسو څه ویل غواړئ دې باره کې؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. افتخار به وي، نعمت خان به وي، تاسو دواړو ته هرکلی وایو. تاسو موږ لرلې او موږ نه د مختصر غونډې ویلی. زما وروره موږ خو هره شپه د خیره کمپینینګ کوو او کور په کور هم ګرځو، ډور په ډور ګرځو. موږ سره ساجد وي، بیګه را سره راجګل لاله هم او بټول لاله هم را سره ښه په منډه دغه کې دی او ثاقب الله خان هم مرسته زموږ د خپل پینل کوي. نو امید دره به چې انشاءالله پوزیشن خو زموږ ډېر واضح دی او په ښه لیډ سره به انشاءالله خیال محمد اجیلم الله پاک کامیابي ورکوي او ټول پینل له به انشاءالله چې څومره پینل دی په سوکنو کې ان پي والا انشاءالله ټول له به انشاءالله کامیابي ورکوي. حاجي صاحب، دا راته ووایه په دې علاقه کې خو مسایل هم زیات دي او محرومیان هم زیاتې دي، نو کله چې تاسو منتخب شئ نو تاسو په نظر کې کوم داسې کارونه دي چې هغه ستاسو حل طلب دي؟ که دې مسایل خو ډېر زیات دي، خو مین زیاته مسله زموږ علاقې د نکاسې او دا مسله زیاته هر ځای کې چې ګورې اوبه ولاړې لښتي ماته موږ پیله نه غټه مسله به انشاءالله دا حل کوو چې د نکاسې بندوبست وکړو، دغه سیسټم برابر کړو صحیح طریقې سره صحیح هغه سره نو دغه موږ غټه مسله دغه ده. صحیح ده. حمید الله صاحب، دې باره کې همدغه سوال تاسو نه هم دی؟ یاره جی موږ خو بیګا په دې مازاره کې کمپینینګ کولو افتخار به هلته د خبره چې ټولې آبادیان دي یا نوي شوي دي، لکه دا څومره 15 کاله حکومت وشو یا 3 کاله حکومت دلته اوس وشو 15 کاله مخکې شوی، هغه لارو ته اړو چا توجه ونه ورکړې، هغه لارې ټولې کچه دي، ټولې نکاسي نشته دی، اوبه په لارو ولاړې دي. نو امید دره به چې انشاءالله لومبې مونږ کامیاب شو. زما دې ناظم له ممدد وکړو چې انشاءالله دا لارې چې دي دا کوڅې چې دي یا دا لښتي او اوبو نکاسي چې ده دا به انشاءالله دې ټیکۍ کښې. حاجي صاحب، دا راته ووایي چې اکثر لکه دا سوال زه هر چا نه کوم، دې علاقه کې الیکشن چې کله منعقد شي نو خلک خپل تعلقات خرابوي، جنګ جګړې کوي، مسایل پیدا کوي، نو دې باره کې تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ یو جی ما خو دا پیغام دی چې دا د کور کلي د مالت د الیکشن دی، داسې څه غټه سطح باندې نه، نو مهرباني دې وکړي هر یو هغه چې د خپل الیکشنه پورې تعلق ساتي الله او د خپل تعلق د ښه ساتي، ځکه چې سبا به دا الیکشن به وي د کور کلي کې مړی ژوندي کې به بلاویږي او کېږي به هر یو سړي خپل تعلق مړی ژوندی دی، نو بیا هر یو بل سره ملاویږي نو د هغې بیا څه رشتهداریانې خرابې شي، نورې مسلې ته زیاتې شي. نو مهرباني دې وکړي چې هر یو کاندیډیټ دی صرف ځان نه خپل ووټ غواړي، بس باقي د قسمت فیصلې بره شوي دي چې هر څوک کامیابېږي، چا ته ضمیر یا هیله ورکوي او چې چا خپل ضمیر دی هغه له ورکړي. د ووټ چې دا سب یو امانت او امانت مهرباني وکړي چې یو داسې سړی له ورکړي چې هغه یې په صحیح طریقې استعمال کړي، خدمت کولی شي. میا صاحب، مخکې تاسو کونسلر پاتې شوي او اوس بیا چې کوم دی مزدور کسان ته ولاړې، نو داسې ذهن کې ستاسو څه شته دی چې مزدور کسان له تاسو فایده ورکوي؟ انشاءالله تعالی افتخار به چې کله موږ کامیاب کړو او داسې موږ ته څه شی میلاویږي د زمیندار دپاره یا د مزدور دپاره، هغه انشاءالله تعالی او د الله په فضل و کرم سره چې هغه خپل امانت چې دی هغه به موږ د خپلو کسانو ته رسوو انشاءالله.
اجي صاحب په اخره کې تاسو خپل وټرانو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ زما خوږو مینوالو ما هم ښه پېژنئ او زما پینل کې میا صاحب او ساجد دا ټول ښه پېژنئ. زما لاټر نښه ده او ما د الله تعالی نه دا امید ده چې تاسو به ښه په ګڼ تعداد او په ښه هغه باندې به ما کامیابوئ او ما له به د ووټ راکوئ. اجي خیر محمد صاحب اور میا حمید الله صاحب تاسو ډیره مننه چې تاسو موږ لا په الیکشن هاور کې وخت راکو ټایم مو استو ډیره مهرباني ډیره شکریا. تاسو جی الله په بال لري ایمان خشته کوي. ګرانو مینوالو دا زمون نننی ملمانه حاجی خیال محمد صاحب اور میا حمید الله صاحب دا آئنده پروګرام کې به تاسو د پاره مونږه د نوي ملمه سره بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر هغه وخت پورې اجازه غواړو د الله په امان.